السلام علیکم. نن د داسې یوه عبرتناکه واقعه شریکوم چې په هندوستان کې یو زوم سره د واده څخه ډېره عجیبه کیسه وشوله. دوی ټوله شپه د ناوې په کور پسې وګرځېدل خو د ناوې کور پیدا نه کړ. تش لاس بیرته ستانه شول. د انډیا د رپوټونو په وینا هند د اتر پردیش په عظیمه سیمه کې په دې یخه یخنۍ کې زوم او د واړو خلکو ټوله شپه د ناوې کور ولټولو خو د ناوې کور پیدا نه کړو، ځکه په دې سیمه کې هیڅ چاته هم د دغه اډرس په اړه معلومات نه چې د ناوې د کور اډرس یې ورکړی وی. د ټوله شپه د لټون وروسته زوم او واړه تش لاس بیرته ستانه شول. په بله ورځ د خالق کورنۍ هغه ښځه ونیوله چې د دې خالق رشته یې کړې وه. نږدې حوزې ته یې ورسول. په راپورټونو کې ویل شوي دي چې د دې نه مخکې دې خالق د کورنۍ حصه یو کس خو د ناوې کوره نه و لیدلی او د واده د بندوبست لپاره 6,000 روپۍ هم ورکړی وي. دا دې خلک دویم واده 4 کاله مخکې لومبنی واده کړی خو څه وخت وروسته یې تر ښځې پلار کور ته لاړله او د هغه نه وروسته بیرته رانغله. د لومبنۍ ښځې د بیرته نه راتلونکي وروسته یې د کورنۍ د خلک لپاره د دویمې ښځې بندوبست وکړ. د دویم واده بندوبست یې وکړ او یو بله جینۍ یې ولا پیدا کړله او د واده لپاره کومه نیټه ټاکله شوې وه. هغه وخت زوم او د واړه ټوله شپه د ناوې په کور پسې وګرځېدل خو پیدا یې نه کړ. په راپورټونو کې ویل شوي د خالق په کورنۍ چې د هغه ځای په لټون باندې وه د ښځې چې د خالق رشته یې کړې وه ډېر ټولونه پوره شوي وو. وروسته یې د پولیسو ترمنځ سوله وکړه. دوی پې داسې څه راپورټ یې پې ونه کړو. عزتمنو، په دنیا کې هم داسې دوکې هم کېږي چې د واده په نوم به د نه پیسې والي او پیسې به د نه وتښتي او واده به درته درنه کړي. عزتمنو، زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټالۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.